دا درود شریف رونو چې چا اورېدو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د باندې دوزخ اور حرام دی چې چا ووي یا چا واورېدو. رونو واقعه دا ده نبی علیہ السلام مبارک مسجد نبوي کې ناست دی، یو بانډسي راغلی، یو کس راغلی، وایي د الله رسوله وایي ما سره دا لوښی دی په دې کې یو مایع دی، مایع مچ دی، دا مایع د 3 ورځو نه باندې دی، اور پې کار نه کوي، اور پې کار نه کوي، زه پخومه نه پخېږي. نبی علیہ السلام مبارک ته مخې ته کېښودو او ورته وایي د الله رسوله په خپله ورسره خبرې وکړه. رونو نبی علیہ السلام مبارک سره بهر سیز خبرې کولې، هغه مړ مایع دی لګیا شو، د الله رسوله د الله په حکم باندې وایي زه په دریاب کې ومه، یو کس رالی د دریاب په غاړه ولاړ یو درود شریف یې ویلی دی، ما اورېدلی زما په غوږونو باندې لګېدلی دی، ما باندې اور کار نه کوي، ما باندې اور کار نه کوي، زه نه پخېږم. نبی علیہ السلام مبارک حیران شو، وایي مایي ووایه هغه درود شریف کم دی، هغه ورته د الله رسول ته غوږ کېښودو، هغه مایع لګیا شو. رونه درود شریف چې کله وي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناست دی د الله د رسول خواته، وایي علي راشه درود شریف ولیکه خلکو ته ورسوه، او کم سړي چې کم دی نه دا وي نو په هغه باندې څه وشو؟ دوزخ اور حرام دی. رونو دې واقع نه دا معلومیږي چې یو سړي واورېده په هغه باندې هم د دوزخ اور حرام دی، ځکه مایي باندې هم چې کم دی نه څه هغه دغه کار نه کوي، اور کار نه کوي. نو چې کم سړي واورېده تاسو به دا مهرباني کوئ چې ستاسو په کورونو کې میندې خویندې دي، پلاران دي، نیکونه دي، نیاګانې دي، هغوی ټولو باندې یا چا قرآن نه دی ویلی په دې عربۍ نه پوهېږي، زه تاسو ته په دې ویډیو کې ویم، تاسو ته زه ویم تاسو به زنانو ته هم اوروئ چې دوزخ اور پې حرام شي. نبی رسول مبارک دې حدیث کې فرمایي. خیر زنانو ته زما تصویر پکچر دا ویډیو مه هایه، مخامخ ورته مه نیسئ، دا بیک سیټ د موبایل دا ورته ونیسئ او زنانو باندې واورئ، یا یو غټ سپیکر هینډ سپرې ورته ولګوئ، MP3 ورته ولګوئ چې ټوله خاندان ورته راغونډ کړي، ټول یې واورئ، د دوزخ اور پې حرام شي. رونه غوږ ورته کېږدئ، زه تاسو ته ویم تاسو مخکې شیرینګ د دې وکئ، دا ټولو ملګرو سره فرینډو سره چې څومره کسان دي ټولو سره شیر کئ چې د دوزخ د اور نه الله جل شانه وبچي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رونو دا درود شریف په زنانو په نارینو په ټولو باندې واورئ، په خپلو ماشومانو هم واورئ، خو ستاسو په دا مهرباني دا ویډیو مخکې شیر کړئ. زه اکثر د دې په تمه یم چې ویډیو ورکړم چې څونه ملګرو شیر کړه، ما ته خو راځي موبایل کې موږ ته شو کېږي، نو چې کوم ملګرو شیر کړي زموږ د زړونو ته دعا وکړي چېرې نبی علیه السلام مبارک حدیث کې راځي بلغوا عني ولو آیه، چې زما خبره مخکې ورسوئ زه خوشحالېږم، په لایک باندې هم خوشحالېږم، خو په دې شیرینګ باندې بیا ډېر زیات خوشحالېږم. دا د الله د رسول پرچار کېږي، د دینو د الله د دین او د الله د رسول د وینا پرچار کېږي د احادیثو مبارکه. انشاءالله دا درود شریف وګوره استاسو هر څومره فرینډ دي په دې باندې ځان بدې مه ښکاره کوئ، دا د الله د رسول د وینا مطابق موږ به انشاءالله د حوالې سره حواله دا ده دی درود رحمت نومې دی او کتاب درود شریف کې چې کوم نه نو دا لیکلی شوی دی، ځان له بیا کتی شئ نه انشاءالله دا نورو ملګرو ته ورسوئ. درود شریف باندې به د نبی علیه السلام مبارک سره ستاسو تعلق جوړېږي، او دا درود رحمت خو داسې درود شریف دی په چا چې واورېدو په ده باندې م لکه د مۍ باندې اور کار نه کوو، نو چې چا دا درود شریف واورېدو په هغه به هم اور کار نه کوي. زه اکثر د ملګرو ته خاندم، زه وایم چې دا دې ووي که نه او د اور کې د اور دانګل اور ته د اور دانګل یا دې پکې د لاس وردن نه کوم کار به د باندې نه کوي، خو په حدیثو به موږ ازموده نه کوو. کافران یهودیان عیسایان دا به پې کوي، خو مسلمان له ازموده نه ده په کارونو. خو انشاءالله دا درود شریف مخکې شیر کوئ، ما درته ومې زما دا وینا خیال دی خیر دی په ټولو باندې واورئ. انشاءالله درود شریف د دې د رحمت د وجې نه
د دې د برکت د وجې نه دوزخ اور چې په سړي باندې حرام شي څومره غټه خبره ده څومره چې کم نه